ډیرو محترمو مسلمانانو نن د درود شریف اسانه وظیفه بالکل اسانه وظیفه او ستاسو حاجت او مشکل او پریشانی فورا الله تعالی ختمي ها انشاءالله یو پیره کول یو ستاسو تمام حاجات پوره کېدل دا په اعلی سطح سره او په هغه د غیر طبیعي محترمو چې هغه الحمدلله زمونږ به هم الله تعالی حاجات پوره کړي او د درود شریف دومره زیاتې فایدې دي کنه چې انتهایی زیاتې فایدې دي نو کوم انسان چې درود شریف وی محمد صلی الله علیه وسلم یا صرف صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم نو تاسو محترمو د دې برکات وینئ تاسو د دې وظیفې انشاءالله فایدې وګورئ او فورا شروع کړئ انشاءالله په یقین سره الله تعالی مو ورسره بهترین حاجات مشکلات اسانوي ځکه محترمو د یقین دپاره علماو یو وړه شان واقعه ذکر کړې ده یو زنانه او د یو یهودي او د دې زنانه د خاوند هغه تاسو وګورئ ستاسو به 100% په دې وظیفه باندې یقین پیدا شي کله چې ستا په یو څیز باندې یقین وي نو بیا به تاته الله تعالی دغه کار اسانوي یو انسان او یو کس علماو دا واقعه ذکر کړې چې هغه به وی چې په درود شریف په برکت سره الله تعالی هر دعا او هر حاجت قبلوي دا به د هر چاته وي چا سره به ستړي مشي کول چا کره به ته حتی چې هر چاته به دا دعوت ورکو چې درود شریف په برکت سره الله تعالی هر دعا قبلي هر حاجت پوره کوي دا په خوا کې یو گاونډي يهودي هغه وی چې دنه به څنګه ځان خلاصوم دا خبره به څنګه زه دروغجنه ثابتوم هغه ته یو پلان ساز کو پلان و دا ساز کو محترم مسلمانانو چې دا غي کس دی گاونډي وته وی چې زه زما بهر ملک ته یعنی په سفر باندې زما ما سره یو قیمتي ګوتمه ده دا ګوتمه ته ځان سره کېدوه چې زه واپسای کې راشم د خپله ګوتمه ما ته راکړي ده ورته پلان ساز کړی و چې دې مسلمان زه بدنام کم او دنه زه دا خبره هیره کم چې د درود شریف په برکت سره هر حاجت او هر مقصد الله تعالی پوره کړي چې دا خبره دنه هیره شوې دی زه به د خپله خبره کې دروغجن ثابت کمه لهذا هغه یو ګوتمه په دغه باندې جوړه کړله په زرګر باندې قیمتي ګوتمه د سره کېښوده چې دا ځان سره کېدوه د چې کله ګوتمه ږدله دی یهودي ورته یعنې په څه طریقه باندې کتل چې دا ګوتمه دی کوم ځای ږدي چې کوم ځای کېښوده هغه انسان پسې راوړېده د شپې هغه ګوتمه یې ترې پټه کړه چې ګوتمه یې ترې پټه کړه دی لاړی سهار له په خپل کاروبار پسې وغیره پسې محترم مسلمانانو چې دی څنګه ووته د مسلمان هم لاړی سمندر ته چې یاره ځان له به لږ مایان ونیسم کبان او ځان له به یې پاخه کړو محترمو اتفاقا په کومه ورځ چې دغه یهودي یعنی خپل کور ته واپس راتله نو په دغه ورځ باندې مسلمان هم لاړی د میانو شکار له د یو می راټینګ کړو په سمندر کې یا په سیند کې محترمه چې هغه کور ته کله راوړو په دغه ورځ باندې یهودي هم رالی او ورته یې وویل چې یاره زما هغه ګوتمه ما ته واپس که د مسلمانو ته وی چې راځه ګوتمه خو به راته واپس کړمه ستا امانت دی خو راځه ما یو کب نیولی دی مایې په سمندر کې نو راځه زه کور والا ته ښځې ته مې ویمه چې دا مایې هم پوخ کړي دا به وخوري ته ستړی شوی مسافرۍ نه راغلی دا مایې به وخوري بیا به راته ګوتمه حواله کړم محترمو کله چې هغه ښځې ته یې وویل چې ښځې دا مایې پوخ که دا تیار که صفای که ښځې چې کله مایې راواغسته او صفا کوې نو په هغې کې د ښځې یو چغه وواله چې سړیه ته راشه دلته کله چې خاوند ورکه غلی دی محترمو نو په هغې کې یو قیمتي ګوتمه راوتلې ده چې کله پکې ګوتمه راوتلې نو د ښځې ورته ویل چې دا هغه ګوتمې په شان ده کومه ګوتمه چې موږ سره یهودي ږدلې وه لهذا دا سړی فورا لاړی هغه ځای یې وکتو کوم ځای کې چې دا ګوتمه ږدلې وه هغه ځای کې دا ګوتمه موجود نه وه نو دې سړي چې دی حق حیران شو چې دا څه معامله ده نو هغه یهودي باندې هغه میان هم وخوړه یهودي ورته به ویل چې ما له خپله ګوتمه راکړه هغه وله ګوتمه ورکړه یهودي هم حق حیران شو چې دا څه معامله ده محترم مسلمانانو یهودي ډېر زیات خفه و نو ده وویل چې هر کار د درود شریف په برکت سره کیږي یهودي چې دا خبره څنګه معلومه شوه نو هغه ورته یهودي ډېر زیات په ژړا شو ډېر انتهایي ژړل ده یې تپوس وکړو چې ولې ژاړې ده ورته وویل
ځکه جاړمه چې تا کومه خبره کړې وه حق او سچ ته د درود شریف په برکت سره د انسانانو ټول حاجات الله تعالی پوره کوي. ځکه چې دا ګوتمه غونډه قصه یې ورته وکړه چې دا ګوتمه تا کله کېښوده ما درنه پټه کړه، لیکن د دې درود شریف په برکت سره ستا دومره یقین پوخ شوی دی چې الله تعالی د مئی په ذریعه باندې هغه ګوتمه مئی وخوړله، تا مئی شکار کې راټینګ کو او هغه ګوتمه تا ته واپس کړې شوه. لهذا ما ته اوس د غسل ځای وښیه چې زه غسل وکړمه او دا کلمه یې په زوره باندې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترمه په هغه ځای باندې مسلمان شو. لهذا دا د یقینه پورې خبره ده چې کوم انسان درود شریف په یقین سره وایي د ټول کارونه به الله تعالی سموي، د هر غم، هر هم، هر تکلیف، هر مشکل کې به الله تعالی لار وباسي. خو چونکې موږ سره دومره ټیم نشته فضولیاتو دپاره را سره ټیم ډېر زیات دی، خو د درود شریف دپاره را سره وخت نشته. ما تاسو ته مخکې هم ډېر کرته ویلي دي چې 1000 پیره روزانه درود شریف وایي. څوک چې 1000 پیره روزانه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا درود شریف وایي یا بل درود شریف وایي وصلی الله علی النبی الامی، نو محترم علماء فقها فرمایي چې دا انسان به هغې پورې د له مرګ نه راځي څو پورې چې د په جنت کې یعنی په خپلو سترګو باندې خپل جنت په دنیا کې نه وي لیدلی، په دنیا کې به خپل جنت ویني انشاءالله. چې دنیا کې جنت ویني محترمو نو بیا څه ټینشن دی، څه فکر دی. لہذا تاسو 1000 پیرې روزانه درود شریف شروع کړه. تاسو ته مخکې هم بار بار ویلی دي خو عمل په چا کې نشته. چې موږ ځان هم ستړی کوو، موږ خو د ثواب فنیت سره کوو چې زموږ محترم مسلمانان دیندار شي، تقوادار شي، فرزګار شي، دنیا مو ته الله تعالی ورکړي، آخرت مو ته الله تعالی ورکړي. دنیا خوشحالۍ هم الله تعالی درکړي، د آخرت هم درکړي. زموږ خو دغه یعنی تاسو سره سلوک دی محترمو، چې ځان له خوښوه تاسو دپاره هم خوښوو. ځکه زه په خپله الحمدلله درود شریف ډېر زیات یم، الله تعالی دې قبول او مقبول کړي. نو تاسو ته هم درخواست دی چې 1000 وارې روزانه د سحر نه واله ماسخوتن اوده کېدو پورې 1000 وارې روزانه درود شریف وایه. آسان 2 درود شریف دی، صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم یو دا وایي، کو دا څوک نشي ویلی وصلی الله واو دی ورسره وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی. تاسو شروع کړئ، تاسو وینئ، تاسو زندگی بدل الله تعالی نه کړه نو زه ستاسو جرم یم. انشاءالله الله تعالی هم زندگی بدلی، زندګۍ کې به الله تعالی خوشحالۍ راولي، غمونه به ختمیږي، ورځ په ورځ به سکون چین راحت ته الله تعالی درکوي، او حاجتونه هم خود به خود الله تعالی پوره کوي، غمونه هم الله تعالی ختموي، هر څه به الله تعالی تاسو ته بې درېغه درکوي انشاءالله العزیز. نو دغه زموږ وظیفه وه، دغه زموږ نن ټافک و. امید دی انشاءالله ستاسو به خوښه شوي وي. الله تعالی دې له ډېر خیرونه درکړي، الله تعالی ډېر برکات تاسو له درکړي، د دنیا او آخرت خوشحالۍ دی الله تعالی تاسو ټولو مسلمانانو ته موږ ټولو ته راکړي. موږ هم په خپلو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو ښاد او باد ساته. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله.